يقول العبد في بدء الأمان لتوحيد بنظم كاللؤال. إله الخلق مولانا قديم، إله الخلق مولانا قديم، وموصوف بأوصاف الكمال. دا ناظم دا اشعار ویلي او د رب سبحانه و توحید بیان کړی ده من حیث ذات و صفات. ذات توحید بیان کړی ده په اعتبار د ذات سره، یعنی ذات کې الله چې واجب الوجود ده، دا صرف یو ذات باندې یو وجود باندې صادق ده. دې پر ډېر افراد نشته، نور افراد محال دي. ذات په معنا د حقیقت سره ده، یعنی حقیقت کې وجوب الوجود په یو فرد صادق ده، نور افراد ممتنع دي. بعضې وایي چې نه، ذات ته وجوب الوجود، حقیقت ته وجوب الوجود، دا د جزئی، دا کلی نه ده. دا څه نه چې دا په یو فرد صادق ده، نورې ممتنع دي. نه نه، دا د جزئی، ځکه ذات نه مراد حقیقت متشخص ده. حقیقت چې تشخص لري، لکه تا حقیقت د انسان متشخص، نو انسان متشخص دا خو د جزئی تشخص لري. نو ذات واجب الوجود دا ذات متشخص ده، دا د جزئی، نو دا مفهوم جزئی ده، نو یو فرد لري. ها ټیک ته بعضې وایي چې نه، ذات وجوب الوجود دا کلي ده، خو یو فرد شته دی چې الله پاک ده، نور افراد محاله ممتنع دي. دا توحید ذات ده. او توحید صفات دا ده چې صفات کلها منحصر دي الله پاک سره. هغه صفات حقیقي دي، اکه صفات اضافي دي، دا سوا د الله نه بل هیڅ چا سره نشته. صفات حقیقي چې الله ذات سره منحصر دي، یعنی اضافت غیر ته نه معتبر. دا صفات حقیقي وایي. حقیقي وایي ځکه ورته چې دا حقیقتا ذات صفات دي، یعنی غیر ته اضافت پکې نشته، چې دا صفات حقیقي دي، دا الله سره منحصر دي. بل صفات اضافي دي، او هاته صفات الافعال وایي. صفات اضافي دا دي چې اضافت غیر ته معتبر دي، سوا د ذات الهي نه، غیر ته پکې اضافت دي. دا ته صفات الافعال وایي. ځکه صفات الافعال هغه افعالو ته مضافي. افعال څه ده؟ دا دنیا، دا ټوله دنیا افعال ده. که سماوات دي، که ځمکه ده، که ته یې، که زه یم، که انسانان دي، چې هر څوک دي، دا افعال دي. صفات الافعال هغه صفات چې د افعالو کائناتو ته مضافي. دا اصل کې صفت مجموع الطرفین، ذات ته رب، اضافت غیر ته معتبر، دو طرفین. لکه احیا، احیا د رب صفت ته، یعنی حیات ورکول د رب للغیر، انسانانو ته یا ټولې دنیا ته. ټولې دنیا ته رب حیات ورکړه، خو حیات کې فرق دی. انسان کې حیات ته، د اشجارو، ونو، بوټو دې کې حیات ته، احجار کاڼي چې دي دو کې حیات ته. خو حیات انواع مختلفه دي، مختلف صورتونه لري. نو احیا دا د رب صفت فعل ده، دې ته صفت اضافي وایي.
ځکه اضافت معتبر د کائناتو ته، اضافت معتبر د افعالو ته. نو دا اصل کې صفت مجموع الطرفین ده. ظاهرا یعنی ظاهر کې داسې واقع کې د الله صفت ده، خو اضافت پکې معتبر د افعالو ته، اضافت پکې معتبر د کائناتو ته. په دې ډول چې د افعال مرتبي په دې صفت باندې، لکه یحیی دا ده چې الله حیات ورکړی د زید ته، الله حیات ورکړی د تا ته، ما ته. نو دا تا ما زید دا کائنات دا افعال دي، دا افعال مرتب دي په دغه صفت. چې مرتب یې واخلې بیا صفت فعل ده. چې مرتب یې نه واخلې لکه قدرت الهي، قدرت رب سبحانه دا د الله صفت ده. خو من شان ایجاد الکائنات، شان د قدرت دا ده، شان د خالق لوجه د صفت القدرت نه ایجاد الکائنات. شان دا ده چې دا کائنات موجوده واشي، داسې نه چې بالفعل موجود کړي، اضافت بالفعل معتبرې کائناتو ته نه. قدرت دا د رب صفت حقیقي ده، هغه ته پکې اضافت نه معتبر. رب صفت ته قدرت ای صفت من شان الموصوف لاجل صفت القدرت احداث الکائنات. دا صفت رب ده چې شان د ذات رب لوجه د صفت القدرت نه احداث د کائناتو ده. شان دا ده چې دا احداث د کائناتو کوي، ایجاد د موجوداتو کوي. دا صفات حقیقي دي. دا حقیقتا د موصوف صفت دي، یعنی اضافت پکې غیر ته نه معتبر. دا صفات حقیقي. توحید الذات و توحید الصفات دا بدل مالی ول دا اراده ده چې دا د رب سبحانه شان عظیم ذکر کوي، توحید ذکر کوي، من حیث ذاتم و من حیث صفاتم. دا مصنف چې ده ادنام الشیخ العلامه ابوالحسن سراج الدین علی ابن عثمان الاوشی فک الله سراه وطيب مضجعه ومثواه. ابو الحسن کنیت ده، سراج الدین لقب ده، علی ابن عثمان دا نام ده، اوشی. اوشی دا نسبت تا علاقه ته اوشی ورته وایي. حاجی اس شعر داسې وایي یقول العبد في بدء الأمال للتوحيد بنظم كاللؤال. عبد نه مراد خپل ځان ده، عبدیت یا فقیری ده، غلامی ده. عبدیت دا ده چې دا په ذات کې هم په وجود کې او په ټولو افعالو اراداتو کې دا غلامي، یعنی دا تابع دی الله. دا عبدیت ده. سبحان الذي اسرا بعبده. ګوره نبی پاک مبارک ته الله د عبدیت لقب ورکړ، ځکه عبدیت مکمل اتباع ته وایي، من حیث الذات والوجود. ذات په اعتبار او وجود په اعتبار، اراداتو په اعتبار، مراد په اعتبار، ذاتم وجودم اراده په اعتبار او په اعتبار د مرادو مراداتو مکمل دی الله تابع. داسې یو نقل و حرکت نه کوي چې د الله اتباع نه بغیري. نو مکمل اتباع ته عبدیت وایي. ځکه الله پاک سبحانه په عظیم قرآن پاک مبارک کې حضور ته صفت عبدیت ورده چې دا کمال صفت ده په مخلوق کې. ادم منافی د تکبر سره
ځکه تکبر کبریا ته وایي. کبریا لویي ته وایي. لویي دا ده چې د چا تابعداري پکې نه وي، د بل چا تابع نه وي. صرف الله ده. وله الکبریا، الله پر کبریا ده په اسمانونو کې په ځمکه کې. الله د بل چا تابع نه ده. طبیعت شته نه پکې کنه، ځکه طبیعت دا خو عاجزي ده. عاجزي صفت مخلوقیت ده. الله پاک کې مخلوقیت ممتنع، عاجزي ممتنع. الله عاجز کېدای نه شي، محال ده. ځکه عجز خو هم عاجزي خو هم صفاتو د مخلوقیت نه ده. نو عبدیت مقام دا په صفاتو د عابد کې اوچت مقام ده. ځکه دی کې مکمل اتباع د الله. اوس که سره الله اتباع کوي په بعضې وجوه کې، په بعضو کې نه کوي، دا مکمل عبدیت نه شو. دا مکمل رضا نه شوه د الله پاک. نو عبد نه مراد ذات ته د ناظم ده چې ابوالحسن سراج الدین علي بن عثمان مراد خپل ځان ده. عبد نه مراد عبدالله، ځکه عبدیت چې تمام عاجزي ده دا به صرف الله ته، بل چا ته به نه. ولې؟ ځکه بل چا په تا حق نشته که نه. که تا ذات ته، که تا وجود ده، که تا ټول کردار ده، که تا ټول حاجات دي، یوه ذره بل چا نه دي پیدا کړي، صرف الله پیدا کړي. نو ته به عبدالله یې، د الله غلام دی. ځکه الله په تا احسانات دي، بل چا خو نشته. بل چا خو تا ته هېڅ شی نه دي در، نه وجود در ده، نه ذات در ده، نه افعال در دي، نه ضروریات تا ته در دي. هر شي خالق یو رب سبحانه ده. تا کې به عبدیت په دې دوه سره الله ته یي چې دا کامل صفت ته په عباد و مخلوق کې. نو ځان ته دی عبد وایي چې یا الله زه د تا بنده یم، د تا غلام، بله چا خبره نه منم، صرف یا الله تا والا به منم. چې ځان ته عبدیت وویله، ځان ته عبدیت ثابت کړ، مکمل غلامي، نو اعتراف یې وکړ للحق بربوبیت. یا الله ته صرف رب ته یې، ربوبیت صرف تا سره ده، ځکه عبدیت صرف ما سره ده. چې ربوبیت به تمام تا سره ده، نو بل چا ته نه پاته کېږي مګر عبدیت. خو دا خلک کم عقل دي چې ځان کې عبدیت مکمل نه راوړي. ما کې مکمل عبدیت ده، هر لحاظ سره زه محتاجه غلام. نو یا الله تا پر صرف ربوبیت ده. چې تا پر صرف ربوبیت ده، نو ما پر پکار ده صرف عبدیت. ځکه د ربوبیت مقابل کې عبدیت ده. بل دې ته اشاره کوي چې دا یو عظیم نعمت ده، دا عبدیت. او زه الله په دې باندې مشرف کړی یم. نو د خدای نعمت شکریه ادا کوي چې یا الله زه تا په دغه نعمت جلیل مشرف کړی یم. نعمت جلیل څه ده؟ عبدیت، چې د الله مکمل تابع. او دا عالی صفت ده. لکه یو شاعر عاشق خپل محبوبې ته خطاب کوي، لا تدعوني الا بیا عبدها فانه اشرف اسمائي. ما ته چې ته ناره کوې نو په عبد سره ناره ته کوه، یا عبدها ای یا عبد المحبوبه.
لا تدعوني ما تمكا والنارا ما مبلا فبل ينام إلا بيا عبدها عبديت نارا ما تقوى زد تا غلام محبوبيت وي فإنه أشرف أسمائي قيمتي نام خيمات دادا ذكر دي عاشق کمال مطلوب غلامی دی محبوبی چې محبوبی ده کامل غلامی دا د انتهایی تمنای ځکه وایي فإنه أشرف أسمائي دا اوچت نام دی ما ځکه دا ما مطلوباتو نه ده دا ما اهم مقاصدو نه ده چې زه د تا غلام امالي بدء الامالي امالي دا جمع د املا ده املا کتابت ته وایي او مکتوباتو باندې اطلاق کېږي مجازاً اطلاق د مصدر په مفعول اللؤالي ملغلرو ته وایي جمع د لؤلؤ ته فی بدیل امالی ابتدا د مکتوباتو دا ما امالی دی کنه دا ما مکتوبات دي دې مکتوباتو په ابتدا کې بنده داسې وایي څه وایي توحید بیانې تا ته لتوحیدین دا لتوحیدین دا متعلق ده په یقولو پورې نو عبد فاعل دی یقولو فی بدء الامالی دا جار مجرور متعلق یقولو سره لتوحیدین دا متعلق ته یقولو سره مقوله دی قال ده اینه بنده وای په څه کې وای فی بدل امالی په دې منظومه کې په دې اشعار او اجتماع کې وای بنده فی بدل امالی په ابتدا د منظومه کې وای څه وای توحید دی الله بنظم په نظم سره وای نظم ضد نثر ده کلو آلی لکه ملغلره دا په تار کې وپیرلی شي منظومې ښایسته داسې بنده هم وایي د الله توحید بیانوي او په نظم سره بیانوي کلو آلی لکه ملغلره چې منظومې یو بل سره مرتبې پرتې او حسن کې زیادت کوي ځکه ذاتي حسن یې ترتیب یې ډبل حسن یې پکې داسې د توحید چې بیانوم دې کې ذاتي حسن هم شته نظم یې ډېر ښایسته ده ترتیب یې ډېر ښایسته ده دا معنی شوه یقول العبد فی بدء الاعمال وای بنده په ابتدا د اعمالیو کې په ابتدا د مکتوباتو کې لتوحید بنظم کاللؤالي وای توحید دی الله پاک بنظم په نظم سره وای مرتب وای کاللؤالي لکه ملغلره چې مرتبي اوس د الله توحید دا یو عظیم مقاصدونه ده او دې باندې قرآن عظیم شان ډک ده الله فرمایي وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم الوهیت صرف الله سره منحصر ده الوهیت په معنا د معبودیت یا الوهیت په معنا د محتاجون الیه الوهیت په معنا د صمدیت الله صمد ده چاته حاجت نشته الوهیت په معنا د متضرع الیه چې دته عاجزي کېږي متضرع الیه چې عاجزي کیا صرف الله ته وکړه
نو الوهیت معبودیت، الوهیت صمدیت، الوهیت محتاجون الیه، دا ټول معنی د الوهیت دا الله سره منحصر دي. ځکه الله واجب الوجود ده، دا داسې ذات ده چې دې دا معنی راتلی شي، معبودیت راتلی شي، صمدیت راتلی شي، محتاجون الیه راتلی شي، متضرع الیه هم راتلی شي، محتاجون الیه هم راتلی شي. دا یو الله کې راتلی شي. نور چا کې خدا الوهیت راتلی نه شي، محال ده، ځکه هغه مخلوق دي. لا اله الا هو الرحمن الرحیم، معبودیت صرف الله سره منحصر. دا دلیل ده چې دا رحمان دا رحیم ده. رحمانیت الله سره منحصر، نو معبودیت الله سره منحصر، نو الوهیت الله سره منحصر. ځکه معبود به داسې ذاتي کنه چې تا باندې په دنیا کې هر حاجت هر نعمت د طرف نه، او آخرت کې چې کوم نعمتونه دي عام د طرف نه، نو ټولو نعمتونو باندې احاطه الله والا ده. لہذا الوهیت صرف الله سره منحصر. دارنګه الله فرمایي فعلم انه لا اله الا الله، سوره محمد، یقین وکړه انه لا اله الا الله، معبودیت، محتاجون الیه، صمدیت، دا یو الله سره ده، بل چا سره نشته. اوس دا کفار چې دي دا هم په توحید قائل دي، په توحید ربوبیت، صرف توحید ربوبیت مني چې دا یو الله ده. ربوبیت په معنا د خالقیت، ربوبیت خالقیت ته وایي، مالکیت ته وایي، خالقیت ته وایي. دا دو مني چې رب یو الله ده، هندوانې مني، خو الوهیت الله سره منحصر نه وایي. ځکه معبودیت بل چا ته ثابت دی. دا د بتانو عبادت کوي، عیسی علیه السلام عبادت کوي، مریم علیه السلام عبادت کوي، دنیا بتانو عبادت کوي او د اولیاءو عبادت کوي. دو خواته دا اولیاء تیر شوي که د هندوانو خواته، دا دوی چې کوم مشران یې مختلفې ډلې دي پکې، دوی چې څومره مشران دي دا یې دو اولیاء تیر شوي دي. لکه مخکې یو مسله وه چې کله طالبانو حکومت په افغانستان کې ابتدا کې، زه هلته ملا عمر سره رحمه الله، نو هلته هغې زمانې کې دا په دغه کې په افغانستان په دې اطرافو کې دوه بتان وو، غټ غټ بتان، یو فرلنګ، دوه فرلنګه، دا بتانو دوه، یو مذکر و او یو مؤنث و. داسې جاهلان دي. مذکر دی دا سامان ور جوړ کړه، او مؤنث یې ول سامان یې جوړ وه، او دا خلکو ورته کتل دا واضح د خپل خدای دومره توهین کوي. دا دوه بتان وو، دا 4,000 کاله کې د دا معبودان وه، 4,000 کاله دا کفار به راتلل، دا فرانس او دا دو معبودان دلته به راتلل. د دا طالبانو په توپو باندې وویسته او ډېر لوی دا دنیا سخته خفه وه، کفر حرکت کې و ټول، چې ګوره دا مونږ الهو توهین یې وکړ، همونږ الهه یې وویست او ډېر لوی پیغامات یې ورکول. اول چې دا مولو چې څومره مال غواړو مونږ یې درکړو، او په دې باندې دا ریډوګان او دا مخلوق های هوی، امریکا، فرانس، هندوستان، دا څومره ملکونه دي د کفارو، دا ټول په دې باندې لګیا وو چې دا طالبان داسې کوي او داسې کوي. ګوره دا الهه ولي
نو ډېر پیغامونه یې وکړي مال هغه دومره مال چې حد تمام و لیکن ملا عمر رحمه الله او دارنګې د ده ملګري دا لوی اولیا و ملا عمر سره به موږ ناست وو یو کټ تور کټ و په هغې به ناست وه همخې ته تور میز و د چای ما یې په غورځېدلي چې تک توري افغانیانو ورته داسې کړه خیرن پیژنې دوه چاینکونه به پراته تور تور یو شنې چای یو تورې چای او بس دی به صرف توجه کوي الله ته ډېر مجلس یې نه کوو ړنګ پنګ دا پټکا به ولی و تور او دا مخلوق پراته که نه وفتونه دا داسې یوه ساله وه داسې په دې وزارت هاوس کې ساله وه ساله دې ته وایي که نه دا لرګي مرګي دا شاینده مې داسې یو چھت یې جوړ کړی ګرمي کې سفر دا یې جوړ کړی و لاندې پکې پوزۍ پرتې وې اوږده اوږدو داسې لکه دې ځای نه هغه چادر پورې دومره اوږد و دا چپر او لاندې لاندې پوزۍ موزۍ پرتې وې خیرنې میرنې او دلته یې د کټ و دې ځای کې قبلې طرف ته مخې ته یې میز و دی په ناست دا وفدونه به تله او راتله یو خو به خبرې وکړې که نه خاموشي به وه هغو امیر به خبرې وکړې 10 منټه یا 20 منټه چې دا ضرورت دي دا حالات دي دا حالات دي مونږ علاقه کې نو ملا عمر صاحب رحمه الله به نیم منټ جواب کاوه نیم پوره منټ جواب یې نه کاوه بس داسې 2-3 ټکي به یې وکړل وغلی او خلک به یې مطمئن کړل دجنه علما تلي وو امام تر مخ تلل دا غټ غټ علما مولانا سید شاه صاحب رحمه الله مولانا سنجان صاحب رحمه الله دا سینورو او دا جرنل د پاکستان اسلم بیگ دا ورسره و دا سفارت ته تلل چې ته دا اسامه ورکه امریکې ته ولې دې دا حکومت ته تباه کوي بس دا نن سبا کې کیسه وه هغې جهازونه تیار درولي وو چې مونږ په ده حمله کوو اسامه دې راکړي نو دا ورغله چې ورغله زه کوړي کې وم بس سبا باندې واپس راغلی شیر شاه صاحب سره زه داسې ناست یم لکه تاسو ما پسې ناست مجلس څنګه چلو شو ویله مونږ ورغلو جرنیل ویله چې بس تاسو خپله ورځو زه دلته ناست یم جرنیل مطلب دا و که نه احتیاطي و لکه چې ما له وجې چې د باو نه یو بیا تاسو خپله خبر کو چې هر رنګ یې کو ورسره ویې کو ورسره شیر شاه صاحب ویله رحمه الله چې مونږ دا ورته وویله چې حضرت دا اسامه ورکه ملک ته تباه کوي امریکا کفر تیار ده حملې ته اسامه ورکه دا خبرې مو وکړې بل عالم وکړې بل وکړې بل وکړې هېڅ چې ملا عمر صاحب غلی وه چې کله ټول مجلس وشو نو ملا عمر صاحب یک یو 2 سکینټو کې جواب وکړ وایي چې شریعت الله طرف نه ما ته دا اجازت شته چې دا یې ورکړم که الله طرف نه اجازت یې بیا ورکوم که الله طرف نه اجازت نه وي نو بیا زه څنګه ورکړم وایي چې ټول غلي شوه دا څومره مجمع ناسته وه علماو ټول چپ شو بس الله طرف نه خو نشته اجازت چې الله طرف نه اجازت نشته بیا زه څنګه ورکړم بلکې ملک مونږ خو دې پره نه یو لګیا چې مونږ ملک بادشاهان به یو مونږ خو دې پره نه یو محنت کړی چې مونږ بادشاهان مونږ د الله رضا محنت کړی ده الله رضا بس چې څه کې د الله رضا وي هغه به مونږ مطلوبي اوس مونږ دا وکړه اوس چې الله ته نه منظوره نو مونږ د الله بل یو کار نشو خرابولی چې مونږ اسامه ته په لاس ورکړو نه ورکړو ملک ولې ودې ولیا بس دا جواب یې وکړ راغله ته نه بس چې دوه راتله که نه سیده بمباري کړي ته اوس یو د پاکستان مشر ملا عمر سره خبرې کوي په دې حالاتو کې ملا عمر د طالبان ټول سره ورک شو ځکه دا دومره بمباریانې وې تاسو خو پیدا نه وو
دا ټول اسمان د جازونو ډک وه، غاټ غاټ جازونه، دا بمونه ورول لکه باران. د طالبان غریبان یو موټی خلک وا سره دا لیدلې ورک شو، بس حکومت یوې ګنټې کې ختم شه. او ده سره په فون خبرې کوي چې ګوره موږ تا ته وویله چې دا ورکه، دا د حکومت کې خراب. دا ورته وایي جواب کې ما خپله اورېدی چې نه موږ خو الله پاره لګیا وو، موږ خو حکومت پاره نه وو. خو دا ما خبره وار وه، دا ورته وایي په دغه ورځو کې وایي چې دا ما خبره واوره چې دا امریکا به بیا موږ ته منت او زاري کوي چې ما سره چوله وکړو. دا هغه دینه ورته وایي په دې حالاتو کې چې چا چې دې تصور هم نه کولی، ځکه ټوله کفر او امریکا او دا جازونه طالبان خو یې دا غریبان خلک وه. او دی داسې ورته وایي، بیا هغه ورته وایي، هغه دې خبرې ته توجه نه ورکوي، هغه بیا ورته وایي چې ګوره داسې ده داسې ده، ملک یې تباه کېږي. دا بیا ورته وایي چې بیا ما والا ولیکه ځان سره چې دا امریکا دا به بیا موږ ته منت کوي چې ما سره سوله وکړو. دا دوه درې وارې ورته ویله، دا ملا عمر وویله ورته تا ګوره دومره عجز حالات لکه ځمکې لاندې چې دومره عجز حالات، او ده دا الله سره عقیده وکړه چې موږ ته به بیا الله دغه راکړي. ولي و که نه لوی عالم و، لوی خدای وال سړی و، لکه بل مقصد یې نه و. دومره خیرن به و، خیرن کالي به وه، خیرن پټکای به والا، هېڅ څه شی یې نه غوښتل، نه پیسې. هغه ورور یې و عبدالغفار نومې دی، هغه ما ته مینت کولی، ویله مولي صاحب دا ما ووایي دا طالبان مې وایي، هغه دوه درې طالبان وایي چې دا ما وایي مولي صاحب ګاډي کې ناست و، زه ورسره یم. ما ورته ویل ولې وایي دی عبدالغفار تاسو غوندې و، یعنې داسې نه ویله چې زه بادشاه ورور یم، هېڅ ویله پیسې غواړي، ما نه پیسې نشته. ده وایي چې پیسې را ما سره شته نه ویل. هغه مونږ تلو د اډې ته دی سره و عبدالغفار، داسې عاجزان. بیا عبدالغفار رحمه الله اترې ما لیدلی وه، تکه سپینه ږیره وه، غټ پټکای والی و، هغه والوته په بمونو باندې والوته. دا مونږ مدرسې سره ټرک درولی و جان هرات روډ باندې. خو طالبان خو دا لوی غافل خلک یې که نه، ښکلې منډې وایي پته مته نه ورته لګي، خو ستا ټرک ډک ته د بارودو بمونو ډک ته، دا هرات روډ باندې درولی. اوس دا طالبان ځي راځي څوک داسې نه وایي. و دا ترې رالی عبدالغفار و ورسره چې دا چا ودرولی ده چا ودرولی ده، دې کې څه شی دی؟ و ده بره ور وخته ټرک ته، چت ته وخته، دې کې دماکه وشوه. بس دو غریبان هوا کې بس والوته شهیدان. دومره دماکه وه چې دا ټول کندهار نه ورې چمن پورې، چمن خو بیا پاکستان کې ده ډېر لرې دی، دا ټول حرکات وکړو، دومره غټه دماکه. دا یې داسې خلک وو، دا اولیا وو. په توحید ربوبیت خو دو مني دا کفار، خو توحید الالوهیت نه مني، په معنا د معبودیت سره، په معنا د محتاجون الیه سره، په معنا د حاجت روا سره، په معنا د مشکل کشا سره، دا نه مني دو. اگر که رب صرف الله مني، دې وجې نورو ته عبادت کوي. ګوره الله فرمایي ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ګوره دا توحید ربوبیت مني که نه، که ته دونه تپوس وکړې چې اسمانونه ځمکې چا پیدا کړي دي، خالق څوک ده، دا کفار به تا ته وایي الله. دې دلته انګو کې شا وکړه سیکان جمعیت کې دي، هغه خپل منځ کې سره لګیا دي که نه، ډېر غوسناک دي. وایي چې دا موږ ته اوس کافر وایي، دا مسلمانان موږ ته کافر وایي. هلکه څنګه کافر موږ الله منو، خدای منو.
قیامت منو قیامت خو مانی کنه په خپل تبه مانی قالت رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض الله کې مشکتا چې خالق ته اسمانونو مکړه دا ګوره الله منی مجوس السنویه هغه داسې وایي چې دوه ثانیې دي یو یزدان یو اهرمن یزدان دا خالق الخیر ده اهرمن دا خالق الشر ده تفصیل پاکایدو کې ده دوی خالق د خیر یزدان ده ادا سنا چې شر پر خالقم الله ده ځکه که شر پر خالقی به بلازم کې اتصاف به شر ځکه خلق شر شر اتصاف به شر دا محال نو واجب تعالی خالق ته شر نه ده خالق ته خیر ده موږ جواب کو چې ګوره خلق فیضان الوجود ته وایي په غیر الله خالق ته د هر شي بمعنى فیضان الوجود علی الغیر وجود بل ته ورده الله تا خالق ده تا ته وجود درده ځان کې خو الله وجود نه راوسته الله شیطان هم پیدا ده وجود شیطان ته ورده دې ته خلق وایي فیضان الوجود علی الغیر دا نه ده اتصاب بشر اتصاب بشر خو کسب کې راځي کسب چاته وایي چې کاسب ځان موصوف کی په فعل کاسب دې ته وایي چې ځان موصوف کی په فعل لکه ته ډوډۍ خورې ته کاسب یې یعنی ته ځان موصوف کیا په خلق په خوراک ته ډوډۍ نو الله خو کاسب نه ده که نه چې ځان کې دا صفات راځي الله خالق ته فیضان د وجود په بل ځای کوي حاجی بس